بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو، درس نمبر 13 سبق نمبر 4 کا چھٹا حصہ 14 نمبر درس ته 13 نمبر او د سبق نمبر 4 هغه شپږمه حصہ ده. په مخکینی دروسو کې د مخارج بحث شوی دی. په مخارج کې مونږه اصول مخارج کم پنځو په هغه کې مونږه دوه ویل دي. ښه اصول مخارج پنځه ذکر شوی دي کنه. جوف د خلی خلیزه، حلق مری ته وي، لسان جبې ته وي، شفت چې دی شونډې ته وي، خیشوم چې دی د پوزې جړلې ته وي. نو په دې اصول مخارج کې دا دوه شوي دي. جوف شوی دی، جوف چې یو مخرج پکې او 3 حروف ته ادا کیږي. او دغه رنګ حلق شو، حلق مری ته وي، په حلق کې 3 مخارج دی او 6 حروف ته ادا کیږي. نو په اصول مخارج کې دوه شو چې جوف ته او حلق ده. نن نه دی لسان، نن به مونږ لسان وایو. صحیح ده. د 17 مخارج په اعتبار سره سلور مخارج شوي دي، ځکه چې یو مخرج پدې کې او 3 مخارج پدې کې، نو سلور مخارج شوي دي. نن به مونږ پنځم نه شروع کوو چې دا ستاسو ذهن کې ښه. دا ځکه بار بار دا سویم چې دا زه بار بار ویم چې په هر مخرج نه مخکې چې دا تاسو ته یادېږي. نو نن په اصول مخارج کې لسان دی. راځي چې نن د لسان په باره کې زده کړه وکړو. ګوره، لسان جبې ته وایي، لسان جبې ته وایي. په لسان کې خو دا یاد ساتئ چې په لسان کې 10 مخارج دي او 13 حروف ته ادا کېږي. خو د دې نه مخکې د مخرج نه مخکې دا خبره زده کړئ چې د جبې د لسان 15 حصې دي او دا موږ پوره په تفصیل سره چې دی هغه ویلو که نه. دا دې ما لیکلي دي. ګوره، لسان نن به مونږ لسان وایو که نه. په لسان کې چې کوم مخارج دا به شروع کوو. نو لومبې د جبې لومبې حصه چې کوم دا هغې ته ویل کېږي اقصای لسان، یعنی جړ. د جبې جړ ته څه ویل کېږي؟ اقصای لسان. دغه رنګې وسط لسان د جبې دویمه حصه ده. وسط لسان د جبې مینځ. د جبې درېمه حصه ده حافظ لسان، د جبې غاړه. او دغه رنګې څلورمه حصه د جبې ده طرف اللسان، یعنی د جبې ګول ولا کناره. د دې ما تفصیل کړی دی. او پنځمه حصه د جبې رأس اللسان، د جبې سر ته رأس اللسان. دا 15 حصې دي د جبې. نو مونږ وایو چې په دې لسان کې 13 مخارج دي، 10 او 13 حروف د دې نه ادا کېږي. نو مونږ خو به د دې حوالې سره خبر کوو که نه چې د جبې کومې 15 حصې دي. نو راځئ چې زده کړو. ګوره، نننی زموږ چې کوم ټاپک ته هغه اقصای لسان دی. خو اول زه تاسو پوهوم چې په دې د جبې په دغه 15 حصو کې دا 10 مخارج په تفصیل سره تاسو ته وایم چې دا په سسه کې مخارج دي. دا 13 او دا 13 حروف چې کوم دي نو دا کم دي، لکه څونه دي پکې. ګوره، اقصای لسان د جبې جل ته وایي که نه. په دې کې 2 مخارج دي او 2 حروف ته ادا کېږي. څو 2 مخارج او 2 حروف ته ادا کېږي. دا یاد ساتئ. وسط لسان د جبې مینځ ته وایي. په وسط لسان کې یو مخرج د 3 حروف ته ادا کېږي. یو مخرج او 3 حروف ته ادا کېږي. حافظ لسان د جبې غاړې ته وایي. دې کې یو مخرج دی او یو حرف ته ادا کېږي. د جبې غاړه حافظ لسان. طرف اللسان، طرف اللسان د جبې ګول ولا کنارې ته وایي. په دې کې 3 مخارج دي او 3 حروف ته ادا کېږي. ها، 3 مخارج دي او 3 حروف ته ادا کېږي. او رأس اللسان د جبې سر، په دې کې 3 مخارج دي او 9 حروف ته ادا کېږي. 9. صحیح شو؟ نه دا تاسو ته ما دغه وضاحت وکړو، لکه تفصیل خبره خو به ورپسې ورو وکړو که نه. نو ګوره، د مخارج په اعتبار سره ما وایي چې په لسان کې په جبه کې 13 مخارج دي او 13 حروف ته ادا کېږي. خو دا یاد ساتئ، دا د امام خلیل بن احمد الفراهید رحمه الله په نسبت باندې غوره، یعنی د جمهور علماو په نسبت باندې چې دا مونږ کوم بیانو. یاد ساتئ چې د امام فرار رحمه الله په نسبت باندې په لسان کې 8 مخارج دي او 13 حروف ته ادا کېږي. 10 مخارج دي په دې لسان کې. نو ګوره، 2 3 4 5 7 8 9 10. نو 10 مخارج دي پکې. هغه ما تاسو شمار کړو. او حروف ته څونه ادا کېږي؟ 13. نو ګوره، 2 په اقصای لسان کې دي که نه. نو 2 حروف، 3 په دې کې شو، 5 یو په دې کې شو، 6 3 په دې کې دي، 9
او نه دادي پر رأس اللسان کې نه اتلس نو لسان کې لس مخارج او اتلس حروف ته د کیږي دغه ماشاءالله وضاحت د خپل انداز کې چې دغه بیان شو صحیح ده نن زمون ټاپک هغه د لسان کې اقصای لسانو یعنی په جبه کې د جبه 15 حصې دي لسان شروع شو خو اصول مخارج کې لسان شروع شو او د جبه چې کوم به حصہ د اقصای لسان د جبه جل نو تاب مونږ وایو اقصای لسان دا خبر یاد ساته چې اقصای لسان تاسو ته ویل چې څه ته وي اقصای لسان د جبه جل ته وي په دې کې څو مخارج دوا او څو حروف ته کېږي دوا نو راځي چې زده کو د 17 مخارجو په اعتبار سره نن دی مخرج نمبر 5 एकम شوی دوم شوی تینم شوی چهارم شو نن به مخرج نمبر 5 وایو مخرج نمبر 6 به وایو او دا دوه مخرج په څه کې دي په اقصای لسان کې دي د جبه جل کې مخرج نمبر 5 قاف زبان की जल जब ऊपर तालु के साथ लग जाए तो सीने की तरफ तो इससे قاف ادا होता है وی هر کله چې دا د مخرج نمبر 15 نمبر مخرج د قاف ته کله چې د جبه جل برا دغره خوري تالو سره سینې طرف ته برا دغره خوري تالو سره ولګي خو سینې طرف ته چې کم تر نو دین ادا کیږي غټ قاف چې دا تاسو ته یاد وي او مخ نمبر 6 هغه د وړو کې کاف ته زبان की जल जब ऊपर तालु के साथ लग जाए मुंह की तरफ तो इससे काफ अदा होता है नو یو شانتی دی خو یو پرکته غدا دی چې مخ نمبر 6 داسې دی کاف مخ نمبر 6 د کاف ته د وړو کې کاف کله چې د جبه جل دغه خوري بر تعلق سره خلی طرف ته نو د دین وړو کې کاف ادا کیږي او مخ نمبر 5 د غټ قاف ته او مخ نمبر 6 د وړو کې کاف ته نو غټ قاف کې دا وجوا چې د جبه جل خو به تعلق سره لګي خو هغه به سینې طرف ته لګي او د وړو کې کاف کې کله چې د جبه جل بر تعلق سره لګي خو خلی طرف ته به لګي نو دا د دې دوانو مخرج شو صحیح ده نور په دې کې څه وضاحت نشته دی اخر کې ور سره دا خبره یاد ساتئ قاف اور کاف قاف اور کاف د 15 نمبر مخرج او 15 نمبر مخرج دي دوانو حروف ہوتا قاف اور کاف کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ لہات کے قریب ادا ہوتے ہیں دی قاف اور کاف تا دی دوانو تا حروف لہاتیہ او یا حروف لہویہ ویل کیږي اور دا وته ځکه ویل کیږي کنه جی چې لهات په عربی کې نه د لهات دا په عربی کې هغه ولی جبهته وي ولی جبهته هغه کوم چې په تعلق کې ځولند غوخي تاسو خو ټول په دې ورسېده کنه ولی جبهته وي کوم چې په تعلق کې هغه ځولند غوخي دې ته چې د لهات وي نو چونکې د قاف او کاف ته حروف لهاتیه ویل کېږي نو په دې وجه ورته ویل کېږي چې دا د لهات سره نږدې ادا کېږي قاف او کاف ته حروف لهاتیه وي چې دا د کاف د لهات سره د ولی جبه سره نږدې ادا کېږي په دې وجه دې ته ویل کېږي قاف او کاف ته حروف لهاتیه او یا حروف لهویه راځي چې د دې مشق کو مونږ وایو چې په قاف کې به ته چې د جبه جلب تعلق سره خلګي خو سینې طرف ته او په وړو کې کاف کې به چې د خلې طرف ته نو دا په پته څنګه لګي نو ګورته چې کله مشق کنه نو هغه کې صفافت لګي او مونږ ویلو چې د مخرج د معلومولو طریقه به سي او بس هغه غره روانه ده کنه نو ګوره حرب اولیکو ساکن به کو مخکې به حمزه وستي مفتوح هم وروړي شي مکسور هم وروړي شي مضموم مفتوح مې وروړو او دلته به دا بل کاف لیکم صحیح وسره زه ګوره حمزه قاف زبر اقو کو تاسو ذهن تاسو دې تلک سوچو کې کنه اقو د جبه جل خو چتیږي تعلق سره لګي خو سوچو کې چې دا کم طرف ته لګي دا د دې سینې طرف ته زور کې سینې طرف ته لګي ګوره اقو خجی او حمزه وړو کې کاف ته ګوره حمزه کاف زبر اک نو په خپل وې د جبه جلبه تعلق سره لګي خو کم طرف د زور کې خلی طرف ته لګي خلی طرف ته اک اقو
اک نو دا د دې فرق شوخه بس دا د دې مشق شو بس زما در نو امید دی تاسو به په دغه درس باندې پوه شوي او ورپسې چې کوم دی نو ورپسې درس کې به ان شاء الله وسط لسان وایو صحیح وسط لسان کې یو مخرج دی او 3 حروف ته ادا کیږي د وسط لسان د جبې مینستوي نن او شو اقصای لسان ګوره اصول مخارج 5 دي کنه نو اغړومبم شوی او دویم شو دریم شروع شو د لسان کې اتل لس مخارج دي او اتلس حروف ته ادا کیږي نو لسان را دي ما ولیکو کنه اصول مخارج کې دریم نمبر د ما لسان لیکل دي خو بیا د لسان د جبه بیا 15 حصې دي نو هغه مې دلته ولیکو او د لس مخارج او هغه تلس حروف باندې مې پوهه کړې هغه مې د ولیکل نو په دې لسان کې بیا لومبه حصہ کما یو ده اقصای لسان د جبه جوړ نو هغه تاسو دلته د تفصیل سره وضاحت داغي وکړو چې دوه مخارج د اقصای لسان کې د جبه جوړ کې او دوه حروف ته ادا کیږي قاف او کاف دا خو شو کنه وس به ورپسې وسط لسان وایو اول وسط لسان د جبه مینستوي او په دې کې یو مخرج د 3 حروف ته ادا کیږي صحیح په خپل خصوصي دعاګانو کې مونږ یاد ساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین